آیا ټولې ځمکې قابل تقسیم دي که نه؟ ځینې ځمکې داسې دي چې هغه د تقسیم قابل نه وي او ریونیو کوډس د هغې د سرکاري تقسیم نه انکار کولی شي. څه حالات دي چې عرضي طور ځمکې قابل تقسیم نه وي او نورې دغه شانتې د تقسیم په حواله سره انتهایي اهمې خبرې دا به موږ نن زده کوو. درخواست مې دا دی چې تاسو دا خبره پوره اورئ، کو ښه ده باندې ولګي نو پکار دا چې نورو خلکو ته یې رسوئ هغوی هم د خپل حق نه خبر شي. بسم الله الرحمن الرحیم. سیکشن 136 لینډ ریونیو ایکټ موږ ته دا ښیي چې کوم کویې چې د هغې نه خلک اوبه خور کوي، اوبه څښي، نو دا قابل تقسیم نه دی چې دا د تقسیم نه مخکې مشترکه توري. داسې کویې څوک نشي تقسیمولی. هغه مقبره چې په هغې کې خلک خپل مردگان خښي، قبرونه پکې کني او ډیکلیر مقبرې، نو دا مقبره چې دا نوم دا په اصلي کې قابل تقسیم نه ده. هغه جوماتونه چې پای کې خلک مونځ کوي، هغه مندرونه، عبادتګاهونه چې پای کې د نورو مذهبونو خلک هم خپل عبادت کوي، نو د لینډ ریونیو ایکټ سیکشن 136 مطابق دا قابل تقسیم ځایونه نه دي. ځینې حالات عرضي چې پای کې د ځمکې د تقسیم اجازت یا اختیار دا د لینډ د ریونیو ایکټ ته لاندې ریونیو کوډس ته نه. نو عرضي طور دی چې یاره کله په ځمکه باندې سیول سوټ رواني، د هغې ټایټل ډسپیوټي او یا د سیول کوډ د طرفه په دې کې سټی، نو په دغه دوران کې هم دا ځمکه چې دا د دې سرکاري تقسیم اختیار د ریونیو کوډ سره نه. کله چې تر څو پورې د دې ټایټل نه فیصله شوی چې دا ځمکه د چا، نو دا د دې سرکاري تقسیم نشي کېدی. دغه شانتې د کمې ځمکې قبضه چې متنازعه وي او په هغې باندې په سیول کوډ کې مقدمه رواني او د ریونیو ریکارډ مطابق د دې قبضه کلیر نه وي، نو هم په دې کې ریونیو کوډس سرکاري تقسیم نشي کولی. ان شاء الله تعالی د سرکاري تقسیم په حواله سره نورې اهمې خبرې دا به مونږ آینده په ویډیو کې تاسو ته ښیو. وما علینا الا البلاغ.